السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع سامعینو درې قسم لوی عذابونه دي چې هغه په دې امت باندې راتلونکي دي. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي هغه درې قسم لوی عذابونه کم دي او بل وجه دار چې یره د عذابونه به ولې په دې امت باندې راځي. دې وجه به صحیح د خلکو کم ګناهونه چې په خلکو کې سوا شي دغه عذابونه به راځي. هغه حدیث شریف استاد د وړاندې بیانوم هغه کمې وجې چې حضور علیه السلام بیان کړي هغه وجې نن سبا ټولې عامې شوي دي. تاسو یقین وکئ ما چې دا حدیث مخې له راغی زه په خپله باندې ډېر زیات ویرېدم او ډېر زیات خفه شوم چې یاره دا زموږ د اسلامي ملک کې پاتې کېږي او په موږ باندې د کفارو قانونونه چې دی نافظ کېږي. خصوصا په هغې کې د ټول نه یو لویه وجه دا را چې هغه ټرانسجنډر بل چې کوم پاس شوی دی د هغې متعلق چې سړی به په سړو باندې اخته شي ښځې به په ښځو باندې اخته شي. دا زما سره دی کنز العمال شریف جلد نمبر 14 په دې کې حدیث شریف دی صفحه نمبر 128 باندې. د حدیث راوی ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمایي حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي والذي بعثني بالحق. حضور علیه السلام قسم کوي زما دی په هغه ذات قسم چې په حق را لګرم دا دنیا به نه ورانیږي تر څو پورې چې په خلکو باندې درې قسم عذابونه نه راغلي. یو خسف دی او بل مسخ او بل قذف. خسف دی ته ویل کېږي چې دا انسانان په ځمکه باندې ژوندي ننباسي ژوندي به ننوځي. یو قسم لوی عذاب دار په خلکو باندې. دویم قسم عذاب دار چې د خلکو شکلي به بدلېږي د چا نه به خنزیران جوړېږي د چا نه به شادوګان جوړېږي د چا نه به سپي جوړېږي د چا نه به خره جوړېږي او دا قسم عذابونه به په دې خلکو راځي. دریم نمبر عذاب چې کوم په دې خلکو باندې راځي هغه قذف دی. قذف دې ته ویل کېږي چې په انسانانو باندې د کاڼو باران د اسمان د طرفه راخکې شي. حضور فرمایي وایي زما دې په الله قسم وي چې دا دنیا به نه ورانېږي تر څو دا درې قسم عذابونه زما په دې امت باندې راغلي نه وي. اله العالمین دې موږ او تاسو ټول وساتي. اوس راشي چې دا عذابونه د څه د وجې نه راځي. صحابه کرام دې تپوس کوي ومتى ذلک یا رسول الله د عذابونه به کله راځي. حضور ورته فرمایي اذا رأیتم النساء قد رکبن سروج چې کله چې تاسو زنانه ولیدلې چې دوی د اسونو کې جاو ته ختلی مراد نه ظهور د زنانو دی چې زنانه به ډېرې زیاتې علانیتن ګرځي او وکثرت القینات او ډمانې زنانه چې دی سیوا شي. نن سبا که وګورئ ټیک ټاک راوتی دی. حضور فرمایي چې کله ډمانې ښځې سیوا شوې د قیامت دغه عذابونه به راځي. قیامت نږدې شوې دغې علامې دي. نن سبا ټیک ټاک راوتی دی او دا ټولې زنانه پکې ګډېږي او ډمان څومره دومره سیوا شوې دي چې هغه د شمار نه دي. بل حضور فرمایي وشهده شهادات زوري کله چې د دروغ ګواهانی کېدلي خلکو د دروغ ګواهی کولې نو په دې خلکو باندې به دغه درې قسمه عذابونه راځي. نن سبا تاسو ګورئ چار سړی په دروغ باندې قسمونه قرآنونه خوري ګواهانې هم کوي. چا به د ګواهۍ طلب هم نه کړی راځي به د ځانه به ګواهانې کوي. وشرب الخمر لا یستخفى بها. بله وجه حضور فرمایي چې خلک به شرابونه څکي خو پټ به نه څکي د خلکو د مخې به یې څکي ښه په ښکاره باندې. وشرب المصلون فی آنیة الفضة والذهب. او حضور په آخره کې بل فرمایي چې کم خلک منځونه کوونکي پکې ځان د دینداره وونکي د دین دعویدار وي هغه خلکو به هم د کفارو عادتونه رواجونه په خپل ځان کې راایستې وي او کم چې کفار لوښي د خپل شراب څښاک دپاره استعمالوي هغه به چې دی دوی هم د خپل خوراک څښاک دپاره استعمالوي. اخرنۍ وجه د ټولو نه خطرناکه وجه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام بیان کړې ده هغه وجه ده. حضور علیه السلام فرمایي واستغنى الرجال بالرجال. سړي به په سړو باندې اخته شي د ښځو سره به نکاحونه نه کوي. کله چې دا قسمه عادات په خلکو کې شروع شو نو په دې خلکو به مخونه بیا د شادوګانو خنزیرانو په شانې بدلېږي. په چا باندې به د کاڼو بارانونه کېږي څوک به ژوندي په ځمکه ننوځي. او حضور علیه السلام فرمایي والنساء بالنساء. کله چې زنانه د زنانو باندې اخته شي سړو سره نکاحونه نه کوي په دغو صورتونو کې په خلکو باندې به د کاڼو بارانونه کېږي ځمکه چې خلک به په ځمکه باندې ژوندي ننوځي. دغه شانتي قسم عذابونه به په دې باندې راځي. بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې په خلکو کې دا علامې عامې شولې ښکاره شوې پکې عامې شوې خلکو کې نو پستن پیرو تاسو د دغې خلک چې په کوم ځای کې اوسېږي د هغوی نه لرې لاړ شئ د هغوی نه لرې لاړ شئ ای مؤمنانو. حضور فرمایي واستعدوا او ځان دپاره تیاری وکړئ د قیامت دپاره. قیامت دپاره ځان تیار کړئ د قبر دپاره ځان دپاره تیاری وکړئ. حضور فرمایي واتقوا القذف من السماء. او حضور فرمایي د دې خلکو نه لرې شئ او د اسمان نه د کاڼو د باران نه ویریږي چې د اسمان نه د باندې کاڼو باران نه نشي. حضور په اخر کې دا پیغام خپل امتیانو ته ورکړی چې کله دا علامې په خلکو کې عامې شولې سړو د سړو سره نکاحونه کول ښځو د ښځو سره ودونه کول او دوی په یو بل باندې اخته شو او سړو د ښځو سره نکاحونه پرېښودل خو دا په خلکو کې سیوا شول. او حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي تاسو دې قوم نه لرې ځئ او نږدې دی چې په دې خلکو باندې د کاڼو بارانونه کېږي د چا به مخونه بدلېږي شادوګانې خنزیران به دې جوړېږي او بعضې خلک به داسې چې یاره هغوی به ژوندي په ځمکه باندې ننوځي. اله العالمین دې موږ او تاسو ټول د هر قسمه عذاب نه په خپلو امان کې وساتي
او الہ العالمین دې زمونږ په دې ملک پاکستان کې او په هر ټول دنیا باندې اسلامي قانون نافذ کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.